امن جرګه چې کوم د بنو ده نو د هغې زیاتره مطالبات چې کوم دي نو هغه ومنلی شول. ودن سیټیز یا په ښارونو کې دننه چې کوم دی فوج په بالکل کار نه سی ټي ډي او پولیس به هغه هینډل کوي. فوجي اداره چې کوم ده نو هغه په بنو ښار کې د ښار تر حده پورې هغه د خپل بیرکونو ته پورې محدوده جوړه کړی شوه. پولیس د هغې خلاف اپریشن کوي او 12 کسان چې کوم دی نو هغه خو ویډیوز د هغې راغلي دي چې هغه ګوټ طالبان هغه مرکزونه یې ختم کړل. اپریشن چې کوم دی نو هغه نه دی په پایپ لاین کې یا کوم اپریشن نه کوو. پولیسو چې کوم دی نو د هغې دغه ټریننګ نشته چې د دهشتګردو سره هغه مقابله وکړي. نو بیا به کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې دی نو هغه به دغه معامله چې کوم دی نو هغه به هغې نو اوس په باقاعده پولیس چې کوم دی نو هغې به گشت کوي، هر وخت به یې کوي او نفري ګاډي چې کوم دی نو هغه به ورسره وي. کوپرس که ګاډي ورسره کمي نو هغه به ولا صوبایي حکومت نور ورکړي. سرحدي علاقه د شمالي وزیرستان نو هغې کې هغه وایي چې کوپرس که په دغه ځایونو کې د اپریشن ضرورت پېښ شو نو په دغه ځای کې بیا فوج کولی شي چې هغه لاړ شي. چې تورخم، خرلاچي، انګورډه، غلام خان، باجوړ او ممن باقي حکومت ته په دې کې به موږ درخواست ورکړی دی چې موږ هغه تجارت واپس بحالو. کمشنر په سطح باندې یعنی د هر ډویژن چې خپل کم کمشنر وي نو د هغې په سطح باندې کمیټۍ جوړېږي. په هغې کمیټیانو کې به نمایندګان وي، د سیول، عسکري او پولیس نمایندګان به وي او که فرض که داسې کومه مسله راځي د دهشتګردۍ نو په هغې باندې به جرګه راواړي او قابل عمل حل به ولې چې کوم دی نو د هغې راوباسي. جی ګرانو کتونکو د لر او بر د یو بل ویلاګ سره زه ستاسو په وړاندې یم. غواړو چې نن به خبره کوو د اپیکس کمیټۍ د اجلاس. خو د اپیکس کمیټۍ د اوسنی اجلاس چې کوم دی نو دا غیر معمولي په دې باندې دی چې چونکې په بنو کې درنه روانه ده او د بنو د درنې په حواله باندې د اپیکس کمیټۍ د اجلاس چې کوم دی نو دا راغوښتلی شوی و. په دې کې اوس مونږ تاسو ته دا ویلی شو چې تقریبا زیاتره د بنو چې د کوم د درنه وه یا د درنې واله چې کوم دي یا د امن جرګه چې کوم د بنو ده نو د هغې زیاتره مطالبات چې کوم دي نو هغه ومنلی شول. او دا به هم مونږ تاسو ته وایو چې د اعلامیه چې کوم د مشترکه اعلامیه جاري شوې ده د اپیکس کمیټۍ هغه نو په هغې کې چې مونږ ګورو یا هغه چې مونږ د هغې هغه نکات څومره ولوستل نو د هغې نه مونږ دا اندازه اخیستی شو چې په عامو حالاتو کې فوج چې کوم دی یا فوج یا فوجي اداره چې کومه ده نو هغه په بنو ښار کې د ښار تر حده پورې هغه د خپل بیرکونو ته پورې محدوده جوړه کړی شوه. یعنې مونږ ویلی شو که فرض که اوس داسې وي چې په بارډر ایریاز کې کومه مسله جوړېږي د دهشتګردۍ یا دغه نو هغې پسې به بیا فوج ځي. خو که داسې نه وي نو په عامو حالاتو کې چې کوم دی د فوج به صرف او صرف په خپله چاونۍ کې دننه به وي، بهر بیا د هغې د چا سره څه کار به نه وي. دغه چې کوم دی نو د مشترکه اعلامیې نه مونږ دغه مطلب چې دی هغه واخیستلو. ښه اوس په راځو په مشترکه اعلامیه کې چې کوم دی نو ټوټل تقریبا 7 نکات دي. په دغې 7 نکاتو باندې به زه وایم چې تاسو ته لږ په هغې باندې تفصیلي خبره په هغې باندې وکړو. په دې کې خو وړومبی خبر خو دا دی چې دهشتګرد چې کوم دی نو هغه په هر روپ کې یا په هر شکل کې چې دی نو هغه قابل مذمت دی. که تاسو لږ خیال کړی وي نو د بنو د امن جرګه چې کومه وه د هغې په مطالباتو کې په 2 نمبر نقطه چې کوم ده نو هغه دا وه یا 2 نمبر شرط دا و چې په بنو کې چې کوم غیر ریاستي وسلوال تنظیمونه دي ان ادر ورډز هغې به ورته ګوټ طالبان وی نو چې د هغې مرکزونه دې ختم کړي شي. هغه به تاسو کتلي وي چې نن 2مه ورځ ده د پولیسو په مشرۍ کې په هغې باندې یا د پولیسو په مشرۍ کې نه بلکې پولیس د هغې خلاف اپریشن کوي او 12 کسان چې کوم دی نو هغه خو ویډیوز د هغې راغلي دي چې هغه ګوټ طالبان هغه مرکزونه یې ختم کړل. په دې کې د بنو تحفظ مومنټ چې کوم دی نو د هغې دا کلیم و یا دا دعوه وه چې 19 دغه دي چې کوم دفترونه دي د دغه ګوټ طالبانو په ښار کې دننه په بنو کې نو د هغې حوالې سره د اولنۍ نقطه کې دا دی چې د دهشتګرد دی مونږ یا د دهشتګردو مونږ که هغه په هر شکل کې وي نو هغه قابل مذمت دي. د هغې خلاف په بغیر د کوم مخ ملازې یا د تفریق نه به کاروایي کېږي. په دې سلسله کې وزیر اعلی چې کوم دی د اپیکس کمیټۍ د فورم نه پولیسو ته احکامات جاری کړل چې که فرض که هر ځای کې تاسو ګورئ خو چې کم کس وسله لري خو هغه سرکاري وي یا غیر سرکاري وي نو د مسلح ګروپونو یا د مسلح کسانو یا هغه کسان چې مسلح په یو کوم دفترونو کې کینی پاسي نو هغې ته به بالکل اجازت نه وي. د هغې خلاف به پولیس ته دغه چې کوم دی نو د اختیار ورکړی شوی دی چې تاسو د دغې خلکو خلاف کاروایي کوئ. خو دا خبره ده چې دا معامله صرف د بنو پورې به محدوده نه وي بلکې دا به په ټوله صوبه کې امپلیمنټ وي یا دا د ټولې صوبې لپاره به وي. ښه د دې 2 نمبر نقطه چې کوم ده نو هغه دی چې په
اپریشن حواله سره ویل کېدل چې ګنې عزم استحکام چې دی نو دا یو اپریشن کېږي دا یو ممکنه اپریشن دی دا دی هغه دی نو په دې کې یو پیر بیا دا خبره وشوه څنګه چې ډي جی ایس پی آر هم ویلي وله اوس د اپیکس کمیټې د فورم نه هم دا خبره راغله چې داسې کوم اپریشن چې کوم دی نو هغه نه دی په پایپ لاین کې یا کوم اپریشن نه کوو په دغه کې هغوی وایي چې دا اصل کې د عزم استحکام چې کوم دی نو دا مونږه د داسې یو میکانیزم جوړو یو مهم دی نو په هغې کې مونږ دغه کوو چې په دې کې به خاص کر هغه کسان لکه چې مطلب په دې کې کوم ګاډي استعمالیږي بختربن او یا داسې نور څیزونه داسې دي چې هغه مطلب د هغې نه دهشتګردۍ ته وده میلاویږي سمګلینګ چې کوم دی یا داسې نور دغه دی د مخادره مواد چې ورته وایي یا نشهي توکي چې ورته وایي د هغې وړل راوړل چې کوم دی د دې ټولو به مونږ مخنیوی کوو او دا د نیشنل ایکشن پلان په اصل کې یو نوم یې وله ورکو عزم استحکام په حواله باندې په دې کې یو خبره دا ده چې سی ټي ډي چې کوم دی نو هغه به مونږ په باقاعده ډول د سی ټي ډي چې کوم ضروریات دي هغه به پوره کوو خو مطلب دا دی چې اوس کو پرس کا فوج نه راځي او پولیسو چې کوم دی نو د هغې دغه ټریننګ نشته چې د دهشتګردو سره هغه مقابله وکړي نو بیا به څوک کوي نو بیا په دې کې سی ټي ډي چې کوم دی نو هغه به کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې دی نو هغه به دغه معامله چې کوم دی نو هغه به هغې کوي دغه اپریشنز چې دي په دې کې یو خبره دا واضحه ده چې کوم سرچ اپریشن دی یا په مدارسو باندې کوم شک وغیره یي نو په هغې کې چې دغه اپریشنز چې کېږي نو دا به فوج نه کوي دا به سی ټي ډي کوي د سی ټي ډي ځینې ضروریات تاسو به کتلي په لږ لنډ ماضي کې د بنو حوالې سره د سی ټي ډي چې کوم رپورټ راغلی و یا په سی ټي ډي تاڼه باندې چې کوم اټیک شوی و د هغې نه بعد چې کوم رپورټ راغلی و نو په دې کې دا ویلې شوي دي چې سی ټي ډي به مونږ اکوپډ کړو یعنې نفري ګاډي بختربند ګاډي او دغه وسله دا ټول هر څه به مونږ ورکوو په دې کې یو خبره دا ده چې د بنو خلکو به دا هم وایي چې بهي زمونږ دلته کې د ماښام نه بعد پولیسو ته اعلان یا پولیسو ته دا اجازت نه وي چې هغه بهر راوځي او هغه وګرځي ګشتونه وکړي نو اوس په باقاعده پولیس چې کوم دي نو هغې به ګشت کوي هر وخت به یې کوي او نفري ګاډي چې کوم دي نو هغه به ورسره وي کوپرس که ګاډي ورسره کمي نو هغه به ولا صوبایي حکومت نور ورکوي په دې ځای کې یو خو دغه ده چې سی ټي ډي به کاروایي کوي پنځم نمبر پوینټ چې کوم دی نو هغه دا دی چې که فرض کا په چونکې دغه علاقې چې دي لکه اوس بنو دی د بنو نه بعد بیا سرحدي علاقه د شمالي وزیرستان نو هغې کې هغه وایي چې که فرض کا په دغه ځایونو کې د اپریشن ضرورت پیښ شو نو په دغه ځای کې بیا فوج کولی شي چې هغه لاړ شي اپریشن نه خو کوم د دهشتګردو سره جګړه راغله جنګ راغی دغه راغی نو به بیا فوج کوي چې کوم د سرحد سره دی خو په ویدن سیټیز یا په ښارونو کې دننه چې کوم دی فوج به بالکل کار نه سی ټي ډي او پولیس به هغه هینډل کوي په دې کې یو خبره بله دا راغله چې تورخم خرلاچي انګورډه غلام خان باجوړ او ممن د دې چونکې د افغانستان سره دا ټول ټچ دي د دې خپل روایتي لارې وې په هغه لارو باندې به تګ راتګ کېدو په هغې باندې به تجارت کېدو خلکو به تجارتونه کول نو په دې کې یو خبره دا ده چې وفاقي حکومت ته په دې کې به موږ درخواست ورکړی دی چې یاره موږ هغه تجارت واپس بحالو او د دې سره به یو خبره دا ده چې د سمګلینګ مخنیوی به وشي بل طرف ته به دغه کوم قانوني تجارت چې په دې باندې کېږي نو د هغې نه به ریونیو یا محاصل یا ټیکسز وغیره محصولات چې کوم دي نو هغه به آمدن به هم میلاویږي صوبې ته په دې کې یو بله خبره دا هم شوې ده چې د کمیشنر په سطح باندې یعنی د هر ډویژن چې خپل کم کمیشنر نو د هغې په سطح باندې به کمیټۍ جوړېږي په هغې کمیټیانو کې به نمایندګان د سیول عسکري او پولیس نمایندګان به او که فرض که داسې کومه مسله راځي د دهشتګردۍ نو په هغې باندې به جرګه راواړي او قابل عمل حل به وله چې کوم دی نو د هغې راوباسي او د دې سره سره یو دغه خبره وشوه چې دا اپیکس کمیټي چې کومه ده نو دا په اصل کې لاندې سطحې ته منتقل بشي د دې سره یو وم پوینټ چې دی نو هغه په دې کې دا دی چې د بنو د واقعې به جوډیشل انکوایرۍ دپاره به عدلیې ته خط لیکي یعنې صوبایي حکومت په درخواست ورکوي عدلیې ته چې د بنو دغه تحقیقات وشي عدالتي خو په دې کې صوبایي حکومت وایي چې زمونږ کوم خپله انکوایري چې کوم مونږ انیشیټ کوو نو هغه به هم په خپل ځای باندې به وي ان پلیس به وي او هغه به د ذمه دارو تعین هم کوي په دې کې خو دغه خبرې خو شوې خو یو خبره پکې دا وشوه چې چونکې د بنو په مظاهره کې د فوج خلاف ډېرې نارې والې شوې وې د ادارې خلاف نارې والې شوې وې د ملک خلاف نارې والې شوې وې نو په دې کې هغه وایي چې په دې دغه څیز دپاره زموږ سره نور ګنجایش نشته یو طرف ته هغه وایي چې تاسو منئ چې زموږ فوج او پولیس دا قربانۍ ورکوي نو بل طرف ته تاسو چې بیا د هغې سپکاوی کوئ نو دا د شهیدانو خاندانونو سره چې کوم دی دا زیاتې دی نو وایي چې د آینده دپاره د دغې څیزونو مخنیوی نیسي کوي او صوبایي حکومت ورله هم دا باور ورکړی دی چې آینده دپاره به دغه نارې یا دغه څیزونه چې کوم دی دا رویه چې کومه ده نو د دې ګنجایش به نور نه وي آینده دپاره به داسې نه کېږي زموږ نننی ویلاګ هم دومره